ټرمپ وایي ایران چې دی دا به موږ په یوه شپه کې مکمل ختموو او هغه شپه چې دا هغه نننۍ هم کیدای شي. ټرمپ چې ایران له کم ټایم ورکړی نو هغه ټایم چې دی هغه هم پوره شو. نو ټرمپ چې دی پرون پرنس کانفرنس کړی دی. پرنس کانفرنس کې چې دی یو څو خبرې کړي دي هغه سره شیر کوم چې اول نمبر هغه د خپل پوځ چې دا شکریا ادا کړې ده. کوم اپریشن چې کړی دی نو د هغې په وجه باندې د خپل پوځ شکریا ادا کړې ده چې هغه وایي زمونږ کم پایلټ و او هغه موږ ریسکیو کړی دی نو د خپل پوځ چې دی به دې شکریا ادا کړې. هغه وایي چې په دې کې اپریشن کې چې دی 200 پوځیانو حصه اخیستې ده او دا موږ په رڼا ورځ باندې چې دی په ایران کې کړی دی. دا رڼا ورځ یې ورسره په دې ویلي ده چې دای ایران له چې دی هغه لی پیغور یو ورکړی چې لکه ستاسو د خپلې ځمکې چې دی دومره حفاظت نه شي کولی چې زموږ پوځیان د ورځې کوز شوي دي او په رڼا ورځ کې چې دی خپل پایلټ چې دی دا راوچته کړی دی او 200 پوځیانو چې دی په دې کې حصه اخیستې ده. نو خپل پوځي چې دی هغه یې ریسکیو کړی دی. نو په هغې باندې چې دی د خپل پوځیانو چې دی د هغې شکریا ادا کړې ده. بېګا هغه په پرنس کانفرنس کې دغه اول نمبر خبره کړې ده او د خپل پوځیانو چې دا شکریا ادا کړې. هغه کم F-15 چې ویشته کم جاز چې والا ویشته نو د هغې نه چې کم پایلټ کوز شوی نو هغه په ایران کې کوز شوی نو د هغه لپاره چې کوم اپریشن کړی نو هغه اپریشن چې دی هغه کامیاب شوی دی او وایي دا د ټول نه خطرناک او مشکل اپریشن و زموږ دپاره. خو بیا هم موږ په کامیابۍ سره دغه اپریشن چې دی دا وکړو. بیا په دویم کې دا خبره کړې ده چې ابنای هرمز دپاره یې دا ویلي که ابنای هرمز ایران آزاد نه کړو ځکه د دې ټایم ورکړو 48 غنټې ورکړی بیا 15 ورځې ورکړې بیا یې 10 ورځې ټایم ورکړو 19 ورځې ټایم چې دی هغه اوس پوره شو. نو که ابنای هرمز دی آزاد نه کړو د سبانۍ 8 بجو پورې چې آزاد یې نه کړو نو موږ به په ایران باندې حمله کوو او په یوه شپه کې چې دی مکمل به یې تباه کوو. لکه په 4 غنټې کې به مکمل ایران چې دی دا به موږ ختمو. نو هغه شپې چې ورکړې دي نو هغه شپه چې ده هغه نننۍ ده ځکه زموږ په ټایم کې او د هغو په ټایم کې چې دی ښه پوره فرق دی. نو 8 بجې چې دی دی ورکړي چې دا 8 بجې ورکړي نو سبانۍ زموږ د سهار چې دی 15 بجې چې دی دا جوړیږي د بود د ورځې 15 بجې چې دی دا جوړیږي د سهار 15 بجې چې دی دا جوړیږي. نو په دغه ټایم به موږ په هغې باندې حمله کوو او په ایران کې چې کم پلونه دي کم پلونه دي رابطه پلونه دي نو دغه پلونه چې دي دا به مکمل چې دي دا به ختمیږي په دې باندې به حمله کېږي. پاور پلانټ چې دي په هغې باندې به حمله کېږي. کم بجلیګر چې دي په هغې باندې به حمله کېږي او ایران چې دی هغه به موږ د ګټو دور ته چې دی هغه به واپسې بیایو. لکه موږ به په دې حمله کوو چې هغه به د ګټو دور ته چې دی واپسې به لاړ شي د هغو سره چې کومه ټکنالوژي ده کم هر سره دی هغه مکمل هر سره چې دی هغه به ختم کړي اب ولا مکمل چې دی هغه به ولا ختم کړو. او دی ولا هم ولیدي چې د دې نه مخکې موږ د هغو ریډار سهولت چې دی هغه مکمل ختم کړی دی. دا د خپلو پوځیانو له چې دی هغو ته دا وینا کوي چې د هغو سیسټم موږ ختم دی که تاسو ورځئ نو یاره چې دی به دې کې نشته تاسو هر ټایم چې دی په ایران باندې ورتلی شئ. نو تاسو ته پته ده چې په ایران باندې کله د هغه جهازونه راغلي دي نو هغه ولا پکې یو نیم چې دی هغه لازم غورځولی څنګه چې ولا بله ورځ غورځولی د دې نه مخکې چې دی هغه ولا هم غورځولی دي داسې ډېر جهازونه چې دي د هغه پکې غورځېدلي هم دي. نو هغه چې ریډار سیسټم چې دی هغه مکمل موږ د هغو تباه کړی دی. دغه شانتې بهریار سیسټم چې دی هغه موږ مکمل چې دی د هغو ختم کړی دی. نو هر سره چې دي هغه وس زموږ په کنټرول کې دي او موږ به ایران چې دی دا په 4 غنټې کې مکمل چې دی دا به ختمو. نو سبانۍ د سهار 15 بجې ټایم چې دی په هغې باندې به هغه و چې موږ په ایران باندې حمله کوو که هغو ابنای هرمز چې دی دا آزاد نه کړو یا مذاکراتو ته چې دی دې ته کېناستل. نو تاسو رسنو خپل رایې چې دی دا لازم شریک کړئ چې امریکا په ایران باندې حمله کولی شي دغه که نه شي.